قطر ته تللی وم. د قطر خلک زمونږ د پېښور او د درې او د باړې ډېر دي. اوس هم قطر کې تقریر مې وکړو. د شپې 3 لکه خلک زما تقریر ته راغلي چې سړي به لاس راکولو نو پیسې به لاس کې وي. ما ورته ویل چې بچیا داس چل دی چې ښار کې که زه جومات جوړوم او که جومات کې څه کار کوم یو سړي ته وایم هغه کار پکې وشي او نور نه کې زه مدرسې جوړوم او نه نور څه کوم او نه چندول راغلی یم نه ځان له مې په کار دي. په جلسه کې مې اعلان وکړو چې زما په 9مې پېړۍ دې نالتي چې د هغه لاسونو پیسې به زه علم چې کومو لاسونو ته ښځې او بچي په تمه په وطن کې ناست دي. پلار او مورې بچی پیسو پسې راورک کړی دی او ورته په تمه ناست دي او زه رالم دلته غوړ زیړ تقریر وکړم او د دې مزدورانو په جیبونو ډاکه واچوم. بل په دې اړ په شکال کې زه په ایر کنډیشن موټر کې تېرېدم او ما دوی په سړکو په مزدورۍ ولیده. دا د مزدورۍ پیسې به تې زه علم څنګه؟ قطر کې چې زه تللی وم او دوبۍ او ابوظبي او هالند ته قرآن وله ورکړې اوس هم چې دې بجلیګر مولا له هم پیسه ورکړې چې پېښور ته راتلم پیسې را سره د پنډای نه د ټیکسي موټر هم نه وی نو 1000 روپۍ مې یو درېوال نه قرض واغست. ستاسو دوا په کار ده. زما خدای زما روټۍ ما پسې به راولي. زه به خدای پسې ګرځم او خدای به ما پسې ګرځي. شیخ سعدي وایي چوچی را باشی به فکر مبتلا کار سازې ما به فکر کار ما. ته وایي فکر ولې کې زمونږ څه کار دی؟ به دا لنډه غوندې خبره واوري. دا خو نن خبره اوږده شوه لنډه. زمونږ څه کار په کار دی؟ په هر ادا کې د خدای رضا لټول. زمونږ کار څه په کار دی؟ په هر ادا کې د خدای رضا لټول. هلکه په دې کائنات کې خو هیڅ شی بېکاره نشته. هر شی کار والا دی. چې د دې خدای څه کار دی؟ د خدای څه کار دی؟ د خدای زمونږ کار دی د خدای کارونه کول او د خدای کار دی زه د چا کارونه کول؟ زمونږ کار. نو چې هغه غوندې خالق کائنات مونږ په خپل کار کې اخته لرو مونږ ته د پروا ضرورت څه دی؟ نو الله دې توفیق راکړي د خپل حبیب په خاطر. هغه کوم علاج دی چې خدای سره نشته او کوم علاج دی چې قرآن کې نشته؟ شته؟ قرآن کې یو لفظ دی اسم اعظم ورته وایي. علما لیکي چې دا اسم اعظم د چا یادي او څه دعا کوي نو الله به قبلوي. څه دعا دې کې د علماو ډېر زیات دلائل دي. ها بعض علما وایي چې یا حی یا قیوم دی. بعض علما وایي چې یا ذل جلال والاکرام دی. لیکن جمهور علما دې طرف ته دي چې اسم اعظم او اسم ذات چې دی هغه صرف الله دی. الله 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 الله. ما چې دا ټکی وکتو چې الله چې دی دا اسم اعظم دی نو د مولانا اشرف علي صاحب هغه ټکي ته مې دماغ لاړو چې هغه تقریر کې ویلي چې والله بالله ثم تالله 3 ځله د خدای په ذات قسم وخوړو کہ ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. ایک بار یو ځل الله ویل د دواړو جانونو نعمتونو نه بهتر دي. نو ما وی چې مولانا تنویر رحمت الله علیه دا اسم اعظم پیژندلی او والله چې اسم اعظم هم دا الله دی. تاسو دا تجربه هم وکړئ. دا د بنده سره پرېږدئ خدای هم خوار که لیډرګي م رئیسار کړي د چا لیډر صاحب کاونسلر صاحب دی د چا لیډر ممبر صاحب دی د چا مینې صاحب دی د چا ایم پی ایس دا د قومي اسمبلۍ ممبران چې راشي دا زمونږ دا قوم ته څه ګرچا پرېږدئ که په آرام کښېنئ. د نواز شریف به څه وي د هغه قومي اسمبلي به څه وي د هغه ممبران به څه وي خدای ته وګورئ. پاکستان به څه وي د هغه قومي اسمبلي به څه وي. دا څه ملک دی؟ دا څه اسمبلی دی؟ د ملک اسمبلی د ملک تقدیرونه جوړوي. زمونږ د اسمبلی په یو بل غل تپي لګیا دي کنځلې یو بل ته کوي.
دا اسملی دی یا دا قوم دی یا دا ملک دی. نو ابست عبداللہ پا معشوقو دا جہان فخر کڑا فخر پا هغه چې په سبحان فخر کوي. ټول فخرونه دی پا هغه سیزونو چې نن دی او سبا بنی ابستی پا هغه ذات فخر کوا چې چا د مور په خېټه کې ته پیدا کړې، د مور په خېټه کې، بیا د مور په خېټه کې لس میاشتې روټۍ تاله درکړه، د مور د خېټې نه چې راوویستې د مور په سینه کې خوراک تا ته پیدا کړو، تر اوسه پورې روټۍ تا ته درکوي. هغه ذات ته رجوع شه او هغه ذات تابع شه، هر څه به ټیک شي. والله صحابه کرام انعمت علیهم دی، انعمت علیهم. روټای کړي دا یو چاته چې ګوري کور کې څشتنه او سړی ته دعوت ورکړي چې راشه زمون کور. یا الله خزه ته وی دا وبخو کې دا په نغری کټوای کې وبکی خو په نغری د بزرگ صحابي دا خله دا سره پاکه کړو په غوبو کې احساس کې ول سر پې کې دا چې سر پې کې خو چې مل مراغه چې سر تلری کو اعلی اوریجی پکې پخښه وي خولې نه اوریجی پخښه دنیا کې درته وخه دنیا کې کانه سر در کېدل لوټه نه مټیي جوړېدل دنیا کې دا دا اورېدو درته نه وایم په سترګو مې لیدلي په خدای قسم چې ستا ورد او وظیفه الله 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 داشي چې سحر دې زړه کې سراشي ماخام به خدای کړي او چې ماخام جړه کې سراشي سحر به خدای کړي. خو د دنیا واګي ټوله کټ کوي اهلی دنیا پسې مگر دی واورای که دنیادار او خان او نواب تا سړی اگر راغی او تو ورته په دې نیت پاسې دی چې دی به مال سرا کی درې سی ایمان تا نه لاړ شي درې سی ایمان په دې نیت پاسې دی چې ملما راغی دا جایز دی په دې نیت پاسې دی چې سرمایدار او نواب او د کافر بچی راغی درې سی ایمان در نه لاړ شي. نن درې سکه چې سلور واړی سی ایمان په مونږ کې نشته سلور واړی. نو انعمت علیهم اغا خلق چې کوم د پیغمبر د پاره د چا د ناست انتخاب شوی صحابه اکبر چې داسې پیغمبر کمیس وویست. اوس د پیغمبر د دې دواړو ولو په منځ کې مهر نبوت و. اوس په دې مهر نبوت که چرته ماتم یاد که چې بیا درته یو باس وکم چې دا مهر نبوت څه شی دی. د دواړو ولو منځ کې مهر نبوت و چې دی شاته شو ورته چې زه بدل علم په مهر نبوت خوله کې خوا چې خوله کې خو سپولو 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 دی خوا شو. پیغمبر ورته دا دې څه وکړه و یا رسول الله زما لاس ته مات شي چې زه بتاوه هم څنګه په دې بل چل می دا مور نبوت خولول نه شو په بل چل خدا تا ما ته خودو نه وزا کمی شونډې چې په مور نبوت لګي پاغه د دوزخ اور آرام شي. په دې روزه کې مونږ څه زمونږ دا بچی څه کوي په روزه کې زمونږ اولاد د شپې بلیټونه کوي ویډیو گیمونه کوي سینماګانو ته ځي وی سی آرونه چلی. اوس لا بل لعنت راووتو دا د یارې نه وایي ښه پې پوهېږئ څه ده ډشنټینا اوس دا لعنت راووتو. هغه ورځ مې پوه یعنې توبه دا اولیاءو په کور کې مو لګي زی خدایم کور ران که په دغه ګیرو په دغه جونو په دغه بزرګۍ خدایم بیخ بنیاد د جماعت نه راغی تراویح وکړې قرآن یې واورېدو ډشنټینه ته کېناستو د انګریزانو
د ملکونو ډرامې پکې ډایرکټ لاین باندې ګوري تراو نه راغی زن طلاق بچیا تراو نه راغی ځای ورک شئ تراوی څه کوي نو دا ختمونه په دې روژه کې څه کوي د حافظانو د خدای کور روان کړي چې دوی د اوس قوم ته تراویح او ختمونه مخکې کوي یو د خدای خوار او غریب دم هغه شی مې ولیدو هغه کټورې غوندې داسې چل دم لګو داسې بس مال بس ختمه شوه د اولیاو قسم په خدای دی د مولیانو په خدای قسم د پیرانو نو زمونږ کې خدای دا خدای ډېر ښه دی چې تر اوسه پورې مونږ ته څه وایي نه دا خدای ډېر ښه دی قربان د ډېر ښه خدای نه چې تر اوسه مونږ ته څه وایي نه هلکه ریډیو خو وځه خیر دی ټلویزیون وځه خیر دی خبرونه ګورم ښځه ګوره که نه ته داسې د جناح صاحب پر کټې خبرونه ګورې وارشي که ته خبرونه وګورې نو په تا څه غریب سړی لیډر کیږي او غریبانو د نوح علیه السلام په سیلاب یوړی شئ د غټانو ته مه ټوکرۍ کېږئ د خانانو نوابانو ارباپانو ته ټوکرۍ کېږئ مه هر سیلاب هم یو سا چې کروڑونه او لکونه روپۍ در سره نه وي لیډران کېږئ نه هم د دغه غټو دې سنبۍ ته به اوبه اچوئ کور دې وران شه خپله غریبي کوه مزدوري کوه ځان له خپله روټۍ پیدا کوه چې اوزګار ټیم درته میلاو شي چېرته جومات کې الله الله کوه دا خلک ته د دې معتبرو خبرې خو واوره چې د دې غریبو متعلق وایي څه دا لږ واورئ چې دا معتبر خپلو کې کیني د دې غریبو متعلق وایي څه ما اورېدلي دي دا خو هر غریب نچ پیچ کمثل رزیل تاسو ته کمثل رزیل وایي ته خو به ځان ته دورانې وې ای دا کمثل رزیل نه نیچ پیچ خلک دی خو وګورئ مونږ تمام بنی نوع انسان د آدم علیه السلام او د بی بی حوا اولاد یو که نه یو مور او پلار زمونږ ټولو یو دی که کم را کې ډم شوی دی نو ډمم زما رور خدای که ټیک شو که کم را کې اجړا شوی دی نو اجړام زما رور خدای که که کم را کې کافر شوی دی کافر خو هم زما رور دی که نه دی ځکه چې زما او ستا منبع یو ده نو لږې پیسې د چرګې غوندې ستا په کونه کې راغلي دي ته ما ته نیچ وې او ته ځان ته اصیل وې خو ته ما ته نیچ ځکه وې چې تا سره لږې پیسې دي او ما سره پیسې نشته تا سره دولت دی او ما سره دولت نشته نو زه نیچ شوم او ته اصیل شوې یو د یو مور زامن یو د یو پلار زامن زه نیچ شوم او ته ښه شوې تاسو ته دا وایي خو دا قوم پوهېږي نه دغسې ښه دي خدای دې غر کړي دې غرق شي چې بادرنګ پې په 40 روپۍ کیلو خرڅي بادرنګ او ته ګوره خیال کوه اوس مجسټریټان ګرځي قصابان یې داسې ټیټ کړي دي چې غوښه ګرانه نه کړي او د روژې د خاطره ما وی ته زمونږ علاقې ته راشه که نه چې مرداروم دی او که نه زه به په هغه ورځ د مجسټریټ کارکردګي منم په هغه ورځ چې په کومه ورځ د مال منډۍ ټیکهداران راونیسي او ځوړندې کړي په کومه ورځ د چونګو ټیکهداران
نن ورشا ستا د کمیټۍ چونګي په 14 کروڑه روپۍ لیلام شوې ده. 14 کروڑه. که مونږ ووایو چې زمونږ علاقه کې سټریټ لایټ بلب نشته نو کمیټۍ والا وایي جی کمیټۍ کې اړو بلبونه نشته نو څوک نو دا 14 کروڑ هم ښځو له یوړي. په کمیټۍ چې راتېرېږي د کمیټۍ والاو حال وګورئ. د کمیټۍ خپل سټاف پکې یو قسم لوبې وکړي او د ټیکادارانو سټاف پکې بل قسم لوبې کوي او ټیکاداران پکې بیا بل قسم لوبې کوي. دا ملک دی، دا ستا وطن دی. نو عزیزانو عرض مې داو چې د منډۍ ټیکاداران باور رانیسي، بیا به د چونګو غله او ګړکپان بیا رانیسي، بیا به کساب ترازی که غوښه ګرانه خرڅه که رانیسئ. تاسو به دا وایئ چې مولانا صاحب له کسابان غوښه ورکوي. دا اوس چې د جومات نه وځئ دلته مخامخ یو کساب دی، یو پې ناست دغه ورځ مال قیمت څه نرخ دا وی چې 32 روپۍ کیلو. سر مې ورته وخوځولو، مال ځان دې روغ نه دی په کار. ویارېد ویل څومره په کار دی جي. هغه چې ګورم هغه زما اشنا دی د هغه زوی راغی وی جي څومره قیمه په کار ده مالې واله 32 ورکې 2 روپۍ به زما لیاس کې او په 30 به مال راکې. قسم په خدای دی چې په 30 روپۍ کیلو مې تی ما کې ما اغستی. ریټ سرکاری په 40 روپۍ کیلو دی، ما تی په 30 اغستی کې نه چې ورځي قرآن ولا ورکي، ورسره جوخ سبزی والا دی قرآن ولا ورکي چې بجلیګر مولا درنه د دنیا پاڼم چرتا سي اغستی ده. زه هغه د اوس نیم چې زه په پیسو د چا صفت وکم. که په پیسو خبره وای نن د اوقاف وزیرانو به ما په دې منبر باندې قل هو الله احد ویلې او لکونه روپۍ به راکوله. د اوقاف وزیران زه په دغه په شان د سپو غوندې ډیران تم نه راکاږم. تاسو پوه شوئ؟ زه دا کار نه کوم، غریب سړی نه به زه څنګه الله اکبر قطر ته تللی وم